روح ته چې علم ملاو شي عمل ملاو شي او اخلاص پکې راشي روح کامیاب دی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نو زمانو او زمان مشرانو او همدولو دا د روح غذاو پیژنئ چې روح ته د کوم شي ضرورت دی د دې که چېرې علم مونږ واخلو نو هغه ګوره دیني علم دی که عمل مونږ واخلو عمل صالح دی که اخلاص مونږ واخلو هغه د الله رضا ده څه دي ما سره ووایي د الله رضا ده د الله رضا چې حاصله شي انسان کامیاب دی اسې که ما تا ته څوک ډېر ښه سړی ووایي ما له دا هېڅ فایده نه راکوي که ما ته لوی پیر ووایي هېڅ فایده نه راکوي که د دنیا ډېر القابات میلاو شي ما له هېڅ فایده نه راکوي. امام غزالی رحمت الله علیه وفات شو وفات نه وروسته چا خوب کې ولیدو زما خبر باندې پوهېږئ که نه انو چې چا خوب کې ولیدو تپوس یې ته وکړئ صاحبه تا له خو به هغه ډېرو کتابونو ډېرې فایدې درکړي وی نه هغې خو راله فایده را نه کړه ولې وی وی الله راته وی چې څه ویلې شوي دي هغه تا چې څومره کتابونه لیکلي د هغې نه درته سوا اشارې شوي دي چې وګوره امام غزالي ته به چې په لاره روان وي خلکو به هټو بچو نه دا هیڅ دې نه دي په کار راغلي دا صاحب وایي ما سره غم شمایي چې صاحبه بیا دې څه په کار بیا پورې څنګه لاړې جنت او زیری در باندې څنګه وشو وی هغه خو په یو بل شي باندې وشو چې هغه بغیر زمانه په مخلوق کې چاته نه معلوم یو الله ته معلوم یو ما ته معلوم وی هغه څه عمل وی د شپې به چې پاڅېدې وی هغه خو ځان له هغې را نوم وروستو قبول کړم قبول یې په بل شي باندې کړم راته وی چې یو ځل یو غټ کتاب لیکه د دین نو د هغه کتاب په لیکلو باندې نه وم درته د کتاب په لیکلو دې نه بخم خو کتاب چې د لیکه نو سیایه کې چې کله قلم ډوب کړو نو خوږه سیایي به وه پخوا موږ سیایه نه په دې کې به ګوړه اچوله نو خوږه به وه نو دا مچ به هغې له ډېر زر راته نو چې تا قلم د هغې نه راپورته کړو نو هغې له مچ راغی چې مچ راغی کېناستو نو ستا د زړه هغه توجه هغه مچ طرف ته شوه تا وی چې دا خو د الله مخلوق دی ادې خو هسې نه دی راغلی دی دا سیس کې نو ولې قلم پورته کوي چې دی والولي پرېږده چې دی دا یو ساس کې اوس کې نو زه به بیا بل قلم ډوب کړم نو هغه قلم ته چې تا وکتل او دې مچ ته د انتظار وکړه او هغه هغه سی یا اوسکله یا پې کېناست خو چې ستا اراده دا وه چې دا مچ دې دا سی اوس کې نو بل قلم به ډوب کړم دی په له مچ لا سی نه وسکلې صرف خولې پې کې خو د ما ستا د بخل پې سره وکړو مونږ څه خبر یو مونږ څه پوهېږو مونږ ته څه پته ده چې الله به کله او څنګه او په څه رضا کېږي